الرحیم ولا تقولوا او مو وایه لما هاغه چاته تصف السنتکم الکذبا چې هغه جبه دروغ وي چې هذا حلال و هذا حرام چې دا حلال دی او دا حرام دی لتفتروا علی الله الكذب دی تړي په الله باندې دروغ ان الذين يفترون على الله الكذب بشک هغه کسان چې په الله دروغ تړي لا يفلحون کامیاب بنشي متاع قلیل لگا فیده دی والی د ژوندنا ولهم عذاب علیم د دې دپاره عذاب دردناک دی وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل او حرام کړو موږ په يهوديانو باندې هغه چې موږ په تا باندې ذکر کړی دي مخکې وما ظلمناهم دا زیاتی پی منگ نو کڑے ولكن كانوا انفسهم يظلمون خودی پخپل پزان زیاتی کڑے ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجهالة بیا بیشک رب ستا د فارد هاغه کسانو چې ګناو کی بنا پوئے کی ثم تابوا من بعد ذلك بیا د دین پس توبو باسی و اصلحو اخپل عمل نیک کی ان ربک من بعدها لغفور رحیم بیشک رب ستا پس د دې توبینا بخون کی او رحم کون کی دے اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام ولا تقولوا لما تصفوا السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام مو وایه د هغه چا په باره کې چې د هغې ژبه هغه دروغ وایي چې دا حلال دی او دا حرام دی لتبتروا علی الله الکذب چای په الله دروغ وتړي یعنی د هغې خبره مه منې ته دلته کې د دې جملې نه مقصد دا دی چې د هغه خلکو خبره مه منې چې هغې د خپل ځان نه حلال او حرام کوي هغې د خپل ځان نه فتوی ورکوي چې دا سیز حلال دی او دا سیز حرام دی هغه د الله پاک د طرف نه پای کې د حلال او د حرام وسني لکه زمونږ خپل چې کوم دی مولیان چې کوم اختلافات لري او زمونږ مولیان چې بعضې هغه مسالکو والا هغه د یو ذبح ته د یو ډالۍ ته د یو هغه مونږ ورته ووایو شکرانې ته هغې ته بعضې حلال وي او بعضې حرام وي الله وی دا تاسو له دا اجازت چا درکو دا ستاسو کار نه دی د دې دپاره خلق شته چې هغوی ته ما علم ورکړی دی چې هغه ائمه حضرات دي او هغه ائمه هغوی د احادیثو نه ایستي دي او هغه حدیث چې کوم دی هغه د الله پاک د طرف نه دي نو ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام او نه دی وی هغه کسان چې د هغې ژبې دروغ وي د هغې ژبې دروغجنې دي نه دی وی عام انسان چې دا حلال دی او دا حرام دی په هغه خلکو په باره کې چې هغوی ته د هغه مسلو پته نشته او دوی ورته بعضې مسلې دومره سختې کي چې هغوی دا یقین راشي چې ګنې دا د قرآن او د حدیث نه ده حالانکې د هغوی پکې خپل مفادي الله پاک وایي ولې لتبتروا علی الله الکذب دی په الله پاک باندې دروغ تړي دی د قرآن مجید هغه معنا د قرآن مجید هغه مقصد او هغه اسلوب چې بدل دی هغه دی د ځان دپاره استعمالوي او د خپلې مرضۍ کلام دی نه وباسي الله پاک وی ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون کم کسان چې په الله پاک باندې دروغ وی هغه کسان کامیابیږي نه چې لکه څنګه چې یهودیانو به هغه څیزونو ته حرام او حلال وی چې د هغې د مرضۍ مطابق بو یعنی هغې چې کوم دی نو د اوښ غوښه او د اوښ پی چې یعقوب علیهم السلام په ځان باندې صرف منع کړي حرام کړي نو او د څه د وجې نه یې منع کړي د ډېرې زیاتې مینې د وجې نه منښته یې کړې وه د اوښ غوښه او د اوښ پی هغې ډېره مرغوبه او ډېره زیاته پسندیده غذا وه هغې ته لږ تکلیف و الله پاک ته هغه سوال وکړو چې خدای پاک که دا تکلیف ته زما نه لرې کو نو د نفس مستونکي دا پسندیده غذا به زه نه استعمالوم دی باندې زما نفس مستیږي زه به ستا د رضا دپاره دا څیز پرېږدم الله پاک وایي په تورات او په انجیل کې د دې راوالي چې ما دا منع کړې ده نه هغو یعقوب علیهم السلام په ځان باندې منع کړی یعقوب علیه السلام د تورات نه ډېر مخکې تیر شوی هغو چې کوم دی د ابراهیم علیهم السلام نوسی موسی علیه السلام خو ډېر وروستو راغلی دی چې بیا هغه د یهودا هغه سلسله شروع شوه ګرچې موسی علیه السلام د هغه په شجره نسب کې نه خو
د هغه نه ډېر وروستو راغلی دی. الله وایي په تورات کې خو ما یو ځای کې د دې ذکر نه دی کړی، خدا دې ظالمانو په ځان باندې په خپله باندې حرامه کړې وه. په دې وي دا یعقوب علیه السلام نه ده خوړلې او یعقوب علیه السلام حرامه کړې وه. دغه شانتې چې کوم دی نو زمونږ په دې خپله چې کوم دی نو دغه کې د نن سبا په حالاتو کې زمونږ داسې حضرات دي، داسې مولیان دي او داسې هغه چې کوم دی نو علامهګان دي او د هغې خبرې ته خلک چې کوم دی نو توجه ورکوي او د هغې خبره خلک وله وزن ورکوي. هغې چې کوم دی نو بعضې پکې اوس هم داسې شته چې ما تاسو ته مخکې ویلي په مزاراتو باندې پی اړوي، حالانکې دا پی اړول دا د هندوانو رسم دی، هغې په بوتانو اړوي او بیا هم چې کوم دی نو هغه خلک ولې ځي او دعاګانې ترې نه دي. هغې وایي دا حلال دي، دا جایز دي، دا مونږ دې له غسل ورکوو په دې باندې، حالانکې دا یو ځای کې هم نشته. الله پاک وایي دا دی په ما دروغ وایي، هذا حرام و هذا حلال، د خپلې اندې وایي دا حلال دي او دا حرام دي. حلال او حرام چې د الله د کلام نه ثابت نه دي، الله وی نور حلال او نور حرام نشته. دغه کسان چې دي متاع قلیل، د دې دپاره لږه نفع ده، ولهم عذاب علیم، د دې دپاره عذاب دردناک دی په آخرت کې. وعلى الذین هادوا، او هغه کسان چې یهودیان دي، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، مونږ په هغې هغه څیزونه حرام کړي چې تا ته مخکې بیان کړو چې هغه ستا په دین کې هم دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه مونږ پرون ویلو په دغه کې چې کوم دی نو په مرداره کې چې هغه چې کوم دی نو هغه زناور دي چې د هغې مخوکه کونټي چې هغه زناور سري، هغه زناور دي چې هغې داړې چې کوم دی نو راوتي چې هغه په هغې باندې زناور سري، او هغه زناور دي چې هغې ځان ته په پنجو کې یو څیز دي لکه دا طوطي چې کوم دی نو د ټول خوراک پاک دی، خو په ده کې مسله څه ده، د ده مخوکه کونټي ده، حالانکې دی پاک خوراک کوي. شافیان یې خوري، امام شافعي مسلک والا دا دغه چې کوم دی نو ټول دا شافیان دي، د انډونیشیا والا، د ملیشیا والا، دا ټول چې کوم دي دا شافیان دي، هغوی طوطي خوري، هغوی وایي د ده غذا پاکه ده. زمونږ امام صاحب وایي چې مخوکې کونټي دی په هغه ځناورو کې راځي. دغه شانتې کارغه دی ښه جي، نو لکه دوه نښې شوې پکې هم پنجه کې خوراک نیسي، لکه کارغه دی نه د کارغه مخوکه کونټي نه د خوراک پنجه کې نیسي او راښکي، هغه حرام دی. اوس هغه هم په بعضې مسالکو کې لکه د امام مالک سے په مذهب باندې چې کوم دی نو کارغه هم حلال دی. هغه وایي بای د ده چې کوم دی نو دی ګر چې مردار یې له خوا له ورځي خو دی مردار خوري نه، دی یې بویي. لکه خلک چې کوم دی نو هغه چا په باره کې چې هغه ځان ډېر یو غاړې ته صفام ساتي او یو غاړې ته چې کوم دی نو ګناه هم کوي، خلک وایي دی لکه د کارغه په شانتې مخوکه سنډي. نو دا ولې چې هغه چې کوم دی نو هغه ترې نه صبرېږي هم نه او خوري هم نه، خوښ هم نه. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة وسلام موږ پې دکه حرام کړي، ښکاره هم ورته راډېږلي، واز دم پې حرامه کړې وه د هغې د بعضې ګناهونو په وجه باندې. الله وایي وما ظلمناهم، دا زیاتې ورسره موږ نه و کړی، ولکن لیکن ودي کانو انفسهم یظلمون، چې په ځان باندې بیا زیاتي کول. د الله پاک په دین کې به درېیمه لاره وباسله، د الله پاک دین به د خپل ځان تابع کو، د خپل مقصد معنی به یې اخسته او د خپل مقصد هغه اصطلاح به یې پکې استعمالوله. ثم ان ربک، الله پاک وایي لیکن دین یو داسې وسیع میدان دی چې ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة، بیا هم بېشکه رب ستا دپاره د هغه کسانو چې هغوی ګناه وکړي په ناپوهۍ کې، ثم تابوا من بعد ذلک، بیا فورا توبه وباسي واصلحوا خپل عمل نیک کړي، نو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بېشکه رب ستا پس د هغې نه بخونکی او رحم کوونکی دی. دې ځای کې یو ښکلې نکته چې کوم دی نو هغه امام رازي صاحب په تفسیر کبیر کې لیکلې ده او ابن العربي په احکام القرآن کې لیکلې ده چې موږ ته به د ګناه پته څنګه لګي چې دا ما په ناپوهۍ کې وکړو. د دې نه مقصد کوم ګناه دی چې الله پاک وایي سوء بجهالة، هغه ګناه چې د په ناپوهۍ کې وکړو، هغې وایي هر یو ګناه بنامي ګناه چې انسان کوي دی په هغه وخت کې ناپوهي، که چېرې دی پوه او په دې باندې چې په دې الله څومره خفه کېږي او په دې باندې به الله ماله څومره سزا راکوي، ده به هېڅ چېرې دا ګناه نه کوو. خو ده ته د ګناه د هغه سزا پوره پته نه او نه ورته د الله د خفګان هغه اندازه. نو مسلمان هغه ته چې کله د الله د خفګان اندازه ولګېده او کله ورته د ګناه د سزا پته ولګېده، هغه دی بیا نه کوي. نو په دې وجه باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې نه چې کوم دی نو دا مقصد دی چې هر هغه ګناه چې انسان کوي هغه دی په ناپوهۍ سره وي.
ځکه چې الله پاک ورپسې حکم را لېږلی دی چې ثم تابوا من بعد ذلک دا ذلک اشاره د نږدې را چې دی فورا توبه وباسي بس ګناه دې نه وشي دی پې ستومانه شي یاره دا مې څه چلو کو او په دې کې موږ دا صحابي هغه خبره نقل کړې وه د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو صحابي دی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د جهالت د زمانې یو داسې کار مې کړی دی چې زه اوس را یادوم نو ماله پې خندا راځي په ځان پورې خاندم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي دې نورو صحابو ته هم بیان کړه د ناپوهۍ خبره راته کوم چې سړی بعضې وخت کې خبره په ناپوهۍ باندې کوي ناپوهي څنګه هغه وایي زما د پلار نیکه یو بوت و چې کله به هم هغوی چې ته په سفر وته نه هغه بوت به ځان سره په پنډ کې را پنډ کو او چې کوم ځای کې به دمه کوله نه به ځان ته کېښودو نو د هغه عبادت به وکړو او چې کوم ځای کې به د مشکلات رالو نو د هغه نه به د خپلو مشکلاتو په باره کې هدایت طلب کول چېرته زموږ دپاره چې کوم ځای د مشکلاتو کې څه وکړه او موږ ته لږه لاره ازاده کړه نو وایي ما یو ورځ زه په سفر تلم نو وایي ما هغه راواغېستو او ځان سره مې په خپله ګاټلۍ کې راونغوښتو خو چا مې اوچتولو نو هغه بیا مې اوچتولی نه شوه درونو ځکه چې د ګټې نو وایي ما داسې چلو کوي ما وی چې خو خدای دی که نه ما جوړ کړی خدای دی نو چې دومره دروند د ګټې دا وړم نو د ګټې دا به کېدم ځان له به د اوړو نه جوړ کړم نو وایي ما ځان له د اوړو نه د هغه په شانته خدای جوړ کړو بلکل اکه شکل مې جوړ کړو خو د اوړو نه مې جوړ کړو سپکو ما ځان سره مې په پنډ کې کېښود سفر مې ډېر زیات اوږد و داسې حالات را باندې رال چې زه اوږي شوم او بې اندازې اوږي شوم او هېڅ څیز راته نه میلاوېده هېڅ هم نه و چې ما خوړلی وي او وضع هم داسې و چې ما سره خوا و شا به داسې سکون نه چې ما ته یې نه غوښتې وي نو ما وی چې یاره دا خو زما خدای دی نعوذ بالله او د خدای کار معاف کول دي او قرباني ورکول دي خپل بندیان معاف کوي نو که دې وخت کې د باندې زه خپله لوږه سړه کړم نو دې به زما نه خوشحاله هم شي او بل به ځان له جوړ کړم که نه چې واپس لاړ شم ځان له به بل جوړ کړم داس د ناپوهۍ خبره راته کومه چې داس انسان چې الله پاک هدایت نه نصیب کوي که نه هغه داسې حالت ته هم لړ شي نو هغه وایي چې بس اخر دا چې راوا مې اغوسته د خپل پنډ نه مې راوباس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه هم ناستي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ناستي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکي مسکي کېږي صحابه مریان دي وایي راوا مې اغوسته اوبو کې مې واچوه او اوبو کې مې چې کوم دی نو په لاس باندې یا په لخته باندې چې کوم دی نو بس رو 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 ګولړ مې ترېنه جوړ کړو نور خو را سره څه بندوبست نه و خو بس ټول مې دوباره چې کوم دی نو هغه اوبه کو اوړه مې کو هغه مې اوس کو او ورته به مې بار بار وی چې ای خدایه تا ته پته را چې زه مجبور یم تا ته پته را زه وږي یم تا ته پته را زما مجبوري ده ما معاف کا او خدای مې اوس کو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی چې هسې ستا دماغ هغه وخت کې دا منل چې داسې یو خدای چې هغه ته سکې په خپله باندې هغه ستا نه ځان نشي بچ کولی نو تا به د چا نه بچ کړي هغه وایي چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا جاهل چې ورته ویلی شي نو ولې ورته وایي دا په دې وجه باندې چې زما دماغ په دې باندې بند و چې هغه زما نه ځان نشي بچ کولی زه یې خورمه نو ما به هغه د چا د خوراک نه بچ کړي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وایي چې دا هغه بجهالت بسو دی که نه چې ته یو ګناه کې او په دومره ناپوهۍ کېږې چې تا ته په خپله باندې هم د دې اندازه نه لګي نو وایي چې هغه وخت کې خو زه ډېر زیات خفه وم چې تر څو واپس راغلی نه وم خو چې کله مې ایمان راوړو نو اوس راله ځان پورې هم خندا راځي او راله هغه بوت باندې هم خندا راځي چې ګوره یو داسې وخت هم په موږ باندې تېر شوی دی چې موږ به یو داسې څیز چې په خپلو لاسو به هم جوړ کړو بیا به هم په خپل لاسو روان کو او موږ به د هغه نه خپل چې کوم دی نو مدد غوښتو نو هر هغه ګناه چې هغه انسان وکړي او د هغې نه پس تومه نه شي دقه چې کوم دی نو دا ستوماني چې کومه ده دا د ناداني ده الله پاک وایي زه یې معاف کومه زه یې معاف کوونکی یم الحسن بصري رحمه الله چې دا تابعي دی د ده نه تپوس وشو چې یاره د ده نه معاف کېدو به څه نه ښایي موږ ته په خپل شاګردانو ته نه تپوس وکړو
چې د معاف کېدو به نه خسي چې موږ وایو دا سړی الله معاف کړو. هغه ورته وایي چې کله یو انسان د یو ګناه نه توبه وباسي او هغه ګناه ته شا کړي، دا د توفیق الله ورکړه ځکه چې دا رزړ نه ایستې را به دې معاف دی. او که نه دغه ګناه دوباره وکړو نو مقصد دا دی د زړه صفا نه و، د ځان له نوې لار جوړو ده، ده ته مخکنی ګناه هم نه دی معاف. که د ګناه پرې نه خو دا او بیا یې کوي، بیا توبه وباسي، بیا یې کوي، نو مقصد دا دی د ده لومبۍ توبه نه ده قبوله شوې ځکه چې ده د اخلاص نه دی ایستې. لکه څنګه چې هغه شاګردانو ته وي، شاګردانو ته یې تپوس وکړو چېرته موږ ته به د خپل لمونځ د قبولیت څنګه پته لګي. نو هغه ورته وایي چې یو لمونځ ته وکړي او د هغې نه بل پس تا ته الله پاک د بل لمونځ توفیق درکړي، نو ته په دې خوشحاله شه چې دا لومبۍ لمونځ ته الله پاک قبول کړی دی. او که تا یو لمونځ وکړو د بل لمونځ توفیق درته میلاو نه شي، بل دې قضا کړو، مقصد دا دی ستا د مخکني لمونځ کې څه فرق و، یا ستا کپړه کې فرق و، یا ستا بدن کې فرق و، یا ستا په نیت کې فرق و، ستا د مخکني لمونځ هم نه دی قبول شوی، نو ته ځان نه هغه کمې وباسه. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثم تابوا من بعد ذلک، چې ده توبه وباسله پس د هغې نه واصلحوا، د خپل عمل اصلاح یې وکړه. او د خپل عمل اصلاح به دې څنګه کوي چې د هغې نه پس دې بیا دین ته متوجه شو، د هغې نه پس د بیا ناجایزه کارونه پرېښودو. لکه یو ډېر ښکلی دغه دی د هستي ده ولی الله دی، هغه په خپل کتاب کې لیکي چې زمونږ په زمانه کې چې د هغې زمانه چې کومه ده نه هغه تقریبا هغه د هارون الرشید د زمانې نه پس تېره شوې ده. ډېر په اوایلو کې یو سړی و چې هغه ما ته خپل خوب بیانو، ما ته یې وایي چې زما شپږ لوڼه وي او ما خپلې ښځې ته ووایي چې که چېرې اومه لور دې وشوه بس تاله زه طلاق در کوم، که چېرې اومه لور دې وشوه بس طلاق دله در کوم. نو چې ما د شپې خوب ولیدو چې قیامت قایم شوی دی او دروازې کلو شوي دي د دوزخ، زه ما باندې اډر شوی دی چې زه یو دروازې ته مخامخ شوم، پای کې زما لور ولاړه، فرشتو ته وایي چې که چېرې دې دوزخ ته بوځئ موږ ورسره هم بوځئ. دویمه درېیمه څلورمه تر دې چې شپږمې ته مو رسېدم، شپږو دروازو کې د دوزخو زما لوڼه ولاړې دي. او الله پاک نه دا سوال کوي چې خدای پاکه که چېرې زمونږ دا پلار دی دوزخ ته ځي بس موږ ورسره هم بوځي. او چې زه لږ مخکې شوم اومه دروازه خالي وه، بس دې کې راویښ شوم. خو چې راویښ شوم نو چې ما له راغې نو ما ته وایي چې زه اوس صرف دا سوال کوم چې خدای پاکه اومه لور راله راکړي چې دا اومه دروازه بنده شي، ځکه دا یو دروازه ما ته کوله او زما عمل د دې قابل نه دی چې زه ځان بچ کړم. دا لوڼه چې کوم دی چې پیغمبر علیه السلام وایي لوڼه دا چې کوم دی نو رحمت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ورځ علي صاحب هغه وایي کور ته راغی، اخیر خبره کومه، علي صاحب کور ته راغی، اوس مې رایاده شو زما نه بیا هېرېږي. علي صاحب وایي کور ته راغی، فاطمې بیبي ناسته را، نو یو غاړې ته ځان ته میچن ایښې ده، یو غاړې ته کپړې دپاره اوبه ایښي دي او درېیمه غاړې ته ورسره جارو پرته ده په یو ټایم باندې. میچن هم چې کوم دی نه هغه ټیل وایي، بیا پاسي نه هغه اوبو کې چې کوم دی نه هغه کپړې ووایي، بیا هغه جارو راوالي نه هغه ځای هم کش کړي. علي رضی الله عنه ورته ولاړ دی، ورته وایي فاطمه نن خو دې څه عجیبه کار وکړو، نور کله خو ته په یو ټایم باندې یو کار کوې او نن ته په یو ټایم باندې درې کارونه کوې، وجه څه ده؟ هغه ورته وایي دا زما اخري کارونه دي. فاطمه بیبي ورته وایي دا زما اخري کارونه دي، نن زما اخري ورځ ده. هغه پورې وخندل، وایي عجیبه خبره کې روغه موټې. ورته وایي پیغمبر علیه السلام بیګا خوب کې راغلی و، زه یې کتم، وایي چې فاطمه څه شوه، فاطمه څه شوه، فاطمه څه شوه؟ زه یې کتم، زه رالمه، ما ترې نه غېږه چاپېره کړه، ما ورته چې بابا جان دلته کې ما ته وایي چې ته دلته کې څه کوې؟ زه یې په انتظار ستړی کړم او ته دلته ګرځې. علي رضی الله عنه ورته وایي چې بس دا خوب دی، نو خوب دی، بس ستا به یاد شوي او بس د هغه یادو په وجه باندې به چې کوم دی تا له په خوب کې راغلي وي چې نه که نه یو خبرې راته بله مو کړه. ما ته یې وایي چې روژه دې په څه نیسلې ده، پېشمانۍ دې په څه کړې دی؟ نو ما ورته وایي چې د علي په کور کې صرف 3 کجورې وي او یو پیاله اوبه وي، داسې بیبیانې وي. ښه زما ستا به چې کمی په خپل کور کې به ګوپیان او الوګان خوري چې دلته راشي که نه، او په هفته کې وله تا 3-4 خوراکه نه بدل کړي. یاره وایي زما هغه پلار دی، وایي الله د ګوره په ښکته بوځي چې زه تا له در کولم سړي، تا کار خو خوراک هم ماته نه میلاوېږي. هغه خپل ارسي بیا یېري
د خاوند دومره ناشکري دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د معراج راغی او د معراج په شپه باندې ما ډېرې زنانه لیدلي هغه دا زنانه دي ښه پکې مي خو اکثریت یې داسي هغه ورته وایي د علي په کور کې یو پیاله اوبه 3 کجورې وي نو ما ته پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي چې پښمنۍ خو د هغه سره په دې وکړو خو روژه ماتې به ما سره زما په دسترخوان کې نو علي رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې ورته یې وایي چې داسې چل وکړه بس یو 2 خبرې مې ووره او بعضې روایتو کې راغلي وي چې 3 خبرې مې ووره یو چې زه وفات شم وی هغه ورته چې داسې چل وکړه زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر قبره پورې ورځم بس ته دا خبرې مه کوه تا خو ما دماغ ګډوډ کړو وی چې هغه بهر ووته نو فاطمه بیبي راپاڅېده په خپله یې غسل وکړو خپله یې نوي کپړې واغوستې او کټ کې سملسته علي رضی الله عنه رایي ورته وی ته خو راشه که نه 2 خبرې مې ووره یو خدا چې زه وفات شم تا ته اجازت ته واده وکړه خو نیک کرداره بیبي سره ګورې واده وکړه فرهیزګارې سره واده وکړه نو علي رضی الله عنه ته نه روان شو چې دا ته څه وې وایي د پولیس کې نونیسې ګوره زما آخري وخت دی او ته په آخري وخت کې ما پرېږدی دویم دا کار وکړه چې کله ته هغه بیبي سره یو کم 10 شپې کې نو دا یوه شپه حسنینو سره کوه زما د بچي چې دي دا یو شپه دي سره کوه نو حسنین دی کې ناڅاپه رال وی ورته وایي چې زمونږ د مور څه وایي علي رضی الله عنه ته وایي دا څنګه خبرې کې دا کوم خوا روانه ده دا وي زه روان یم نو فاطمې بیبي ورته وایي چې ورشئ تاسو لغونته کې د بابا قبر له ورشئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر له ورشئ تاسو ورته سهار دوا کړې ده هلته ورشئ لغونته هغې ته ودرېږئ نو هغې یې بار وباسل علي رضی الله عنه ته ووایي چې یو شپه هغه به دي له ورکې دي سره به پوره مکمله مینه کې وایي چې هغې هلته لړو او هغې لاس اوچت کړو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر نه ول اواز راغی چې ما پرېږدی بچې دا مور به بیا نه وینې هغې له لږ ورشئ په منډه باندې نو چې هغې واپس رالو نو علي رضی الله عنه ولاړو او د فاطمې بیبي هغه اخري وخت هغه درېیمه خبره بعضې مفسرینو راغستې را بعضې نه ده راغستې که ما درېیمه ومونده نه انشاءالله هغه درېیمه به یې موکو نو واصلحو نه مقصد په دې کې مې خبره کوله چې ته خپل عمل اصلاح وکړي نو د هغې هغه د آخري وخت هغه وصیت څه هغه ټول د اصلاح چې علي رضی الله تعالی عنه غونته کې بنده ته هغه وایي چې زما نه پس ته واده وکړه دا هم د اصلاح خبره ده او بیا ورته په خپله باندې په هغه وخت کې وایي زما د بچو خیال به ساتي یو شپه به دي له ورکوي الله پاک وایي ان ربک من بعدها نو چې یو انسان هغه د دې دوره خبرو نه پس په دین باندې پوره عمل وکړو او هغه دین ته رانږدې شو هغه د الله شو بس هغه د خپل چې کوم دی نو هغه ګناه هیر کړي الله وایي داسې به یې هیره کړمه چې کوم فرشتو لیکلی د هغې نه به مې هیروي من بعدها لغفور رحیم الله بخونکي او رحم کوونکی دی خو که چېرې دا توبه د ده د زړه نه او په صحیح نیت باندې او د هغې نه پس عمل د ده قابل د دې چې الله پاک رضا کړي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب او مو وایئ تاسو په خپله ژبه باندې دروغ هذا حلال چې دا حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی لتفتروا على الله الكذب چې په الله دروغ جوړوئ ان الذين يفترون على الله الكذب بېشکه هغه کسان چې تړي په الله پاک باندې دروغ لا یفلحون کامیابیږي بنا متاع قلیل لو كنت نفوالی د ژوند نه ولهم عذاب علیم د دې خلکو دپاره عذاب دردناک دی په آخرت کې وعلى الذین هادوا هغه کسان چې یهودیان دي حرمنا حرام کړي په هغې باندې موږ ما قصصنا علیک من قبل هغه څه چې موږ تا باندې مخکې ذکر کړي دي وما ظلمناهم موږ پرې زیاتې نه وکړې ولکن کانوا انفسهم یظلمون دي په خپلو ځانونو په خپله زیاتې کوو ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة بیا بېشکه رب ستا دپاره د هغه چې عمل وکړو ناکاره په نادانۍ کې په ناپوهۍ کې ثم تابو من بعد ذلک او د هغې نه پسې توبه وباسله واصلحو خپل عمل نیک ان ربک من بعدها لغفور رحیم بېشکه رب ستا پس د دې نه بخونکي او رحم کوونکي دی ولا تقول